بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره دې پسې بل قانون دی، تیل امواله قانون. دا قانون جوازي دی. د دې لپاره یو درې شرایط دي. لومړنی شرط څه دی؟ هر هغه باب چې د هغې ماضي کې چې کوم دی نو عین کلمه مکسوره وي، او په مضارع کې چې کوم دی نو عین کلمه مفتوحه وي. نو بل شرط یې ورسره ورکړی دی چې د هغې د ماضي په ابتدا کې حمزه وصلي راغلي وي، او بل شرط ورسره دی چې د هغې په شروع کې تایزی ده مترده وي. پکې دا درې شرطه وموندلی شو، نو موږ به په دې کې حروفیتینو له سوا د یا نه، یعنې تا حمزه او نون له په دې کې چې کوم ځای کې فتحه راغلي وي، نو دا فتحه به موږ کسرې سره جوازن چې کوم دی نو بدله وه. لکه ګورئ تعلمو، علمه یعلمو کې، نو اوس په عالمه کې چې کوم دی نو دا لام چې کوم دی دا غین کلمه ده، دا څه دا مکسوره ده، او یعلمو کې دا عین کلمه چې کوم دی لامو، نو هغه څه دی هغه چې کوم دی نو مفتوح دی. نو اوس په دې کې په مضارع کې دا تعلمونه تعلمو موږ له ویل څه دي دا جایز دي، دغه شان د اعلمونه اعلمو موږ له ویل څه دي دا جایز دي، د نعلمونه نعلمو موږ له ویل څه دي جایز دي. دویم شرط موږ ته دا و چې د دې د ماضي په شروع کې چې کوم نو دغه راغلي حمزه وصلي راغلي. ګورئ دلته کې دی مثال کې تک تصبر راوړی، د دې ماضي څه ده اکتسبه ده، نو د اکتسبه کې په شروع کې حمزه وصلي راغلی دی، نو دلته کې تک تصبو کې موږ تکتسبو ویل چې دا جایز دي، واکتسبو کې اکتسبو او نکتسبو کې نکتسبو چې کوم دی نو ویل شو. دریم شرط ورته دا و چې د دې په شروع کې تایزی ده مترده وي، لکه تصرفه یتصرفو، نو تصرفه دلته کې دا راغلی ده، نو اوس دی کې د تصرفو په مضارع کې موږ چې کوم دی نو د دې تاره فتحه چې کوم دی نو کسرې سره بدلولی شو، نو د تصرفو پکې څه کولی شو ویلی شو. بیا دغه شان دی اتصرفو نو اتصرفو نتصرفو دا هم چې کوم دی نو پکې موږ ویلی شو، یعنې کوم ځای کې چې فتحه راغلي نو دغه فتحه به موږ څه سره بدلوه، دا به موږ کسرې سره بدلوه. دا قانون چې کوم دی نو دا جوازي دی.